صلوات الله وأكمل تسليمات الله وسراج أفق الله وقاسم رزق الله إمام حضرة الله صاحب قاب قوسين وجد الحسن والحسين سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعلى آل محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف بولنے با آوازی بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا رب ذوالجلال جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کہ خالق کون و مقام مقین و مکان عرش و فرش بحر و بر لوح و قلم چرند و پرند دلوی اللہ قلبیہ عظیمہ مقدسہ ارفعہ اعظمہ بارگاہ عبودیت کی الوہیت کی حمد و ثنا لویو بڑائی سنو صفت قرآن قول نباد حضور نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ باعث تخلیق کائنات بزم کائنات زینت کائنات محبوب کائنات دستگیر جہاں کم گسار امت آقا و مولا مدنی جانان امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت گوہر بے نیاب کی عقیدت و ارادت گلون پر زبن والے قول نبات معزز و حاضرین و سامعین و جمع مبارکہ و مقدس و رسدہ نننے زمانگا موجود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حوالے سرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکات و ذات مطہر و ذات مقدس آغا ذات مقدس تے چھ قیامت در ارز پوری دا انسانیت دا پارا کہ یو کامل نمونہ یو اکمل شخصیت یو دا سے ذات چھ پہاغا ذات کی عیب نشتا نقص نشتا کمی نشتا کمال درجیتا دا انتہا درجیتا اللہ رب العزت جل وعلا چھ کم شخصیت رسولے دے چھ دا کم ذات بابرکات دا مشعل رہ دا چھ دا چاہ دا زندگی اصول اساسی اصول اللہ رب العزت جل وعلا اسلامی زندگی دا پارا یو بنیاد گرزولے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زندگی دا عظیم مشعل را گویا دا قرآن عظیم الشان چکم دا اسلامی اساسی زندگی یو اصول و قواعد و ضوابط بیان دی دا دی قرآن عظیم الشان کا عملی نمونہ پا دی کائنات کی موجود دا نو اغا عملی نمونہ ذات بابرکات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک موجود دے دا قرآن مقدس او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات دا لازم و ملزوم دے دا یو بل نہ جدا کے دے نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ذات دے چاہی مبارک فرمائل ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی زمان بعد پتا چکی دوشے نظر پریگزم یو کتاب اللہ دے یو زمان سنت دے یو دا اللہ رب العزت جل وعلا کلام دے کدا دوار چاپ مضبوطے سر رونی ول پدیما مخبل منگولی اولا گولی رب قدیر لم یزل محبوب مدنی جانان فرمائی چه دا با حس کلا دا انسان گمراه نشی
کله به د ګمراهۍ طرف ته لاړ نشي. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، چې په تاسو باندې د الله د اطاعت نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا په تاسو باندې واجب دی. بیا اولی الامر دی، یعنی کم بادشاہ دی، کم مشر دی، کم د امر کولو والا قابل انسان دی او دا قابلیت او په دغه منصب باندې سور او ناس دی چې هغه د امر او د حکم کولو والی، نو قرآن عظیم الشان پروي سره داغه اطاعت کول، داغه خبره منل، دا هم چې کم دی نو واجب دی. دا اطاعت څه شی دی؟ اطاعت نوم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو داغي د احکاماتو داغي تعمیل کول دی. رسول الله مبارک چې د زبان مقدسنا د رسالت پرانا کې چې کوم ارشادات فرمایلی دي هغه باندې عمل کول د امتیانو د پاره واجب دي. عمده کرنګي حال د اعمالو دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیروي کول، داغي اتباع کول، داغي مبارکو په سنت باندې عمل کول د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې تعبیر فرمایل شوی دی. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سنت باندې په هر قول باندې د زندګۍ په نشیب او په فراز باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قول داغي هغه فعل داغي هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حواله سره صحابه کرام لیدلې دي هغه په باندې من او عن په باندې د عمل کولو مکمل کوشش کړی دی. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ په سفر باندې روان دی، نور صحابه کرام ملګری ورسره دي. اچانک حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو طرف ته کېناسته، داسې د استنجا انداز یې جوړ کړ چې یعنی سړی استنجا کې لګیا دی او بیا را پاسېد. صحابه ورته وی قربان څه عجبه غونته حرکت مو وکړه، نه خو تش اودسمات یې وکړه، نه مو استنجا وکړه او تاسو د استنجا پرنګي انداز مخبل جوړ کړ، ترتیب مخبل جوړ کړ. دا څه وجوه؟ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې زه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې را روان وم، دا هغه مقام دی او دا هغه ځای دی چې دلته کې رسول الله مبارک استنجا فرمایلی وه. رسول الله مبارک چې کله استنجا فرمایله او زه په دې ځای باندې تېرېدم، نو ما د رسول الله په اتباع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کولو په غرض باندې او د رسول الله په تعظیم او په محبت په غرض باندې ما صرف هغه هیئت جوړ کو، هغه شکل میں جوړ کو چې الله رب العزت جل وعلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات ما ته حاصل کی. نو دا د صحابه کرامو او عظیم الشان قربانیان وی او سیرت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا در اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملی زندگی او چې دا کوم عملی زندگی دا د هغه نوم دی. هغه حالات چې کوم حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شوی دي، نو یو حالات داسې دي چې هغه اختیاري طور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادر شوي دي، څه حالات داسې دي چې هغه غیر اختیاري طور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه صادر شوي دي. هغه چې کوم په اختیار سره صادر شوي دي هغه شریعت جوړ شوی دی، شریعت مطهره جوړ شوی دی. او هغه امور چې هغه غیر اختیاري دي، مثلا غیر اختیاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رنگ داغي روب مبارک داغي تعلقات ساتل، داغي مبارکو د یو خوراک طرف ته زیات رغبت کېدل، هغه مبارکو چا سره ملګرتیا کول، داغي مبارک نشیب او فراز چې دا طبيعي دي او دا د طبيعت تقاضا ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جن دوه خونه دي، یو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه چې کوم د طبيعي زندگی ده او غیر اختیاري زندگی ده. یو اختیاري زندگی ده، غیر اختیاري زندگی ته هغه ته طبيعي زندگی ویل شي، او چې کوم اختیاري زندگی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکام تشریعي ویل شي. دا شریعت جوړیږي، دا باقاعده طور باندې دین دی، دا د رسول الله سنت دي، دا د رسول الله مبارک هغه اعمال او اقوال او احوال او افعال دي چې هغه د امت مسلمه د پاره تا قیامت پورې د عمل کولو هغه چې کوم نه یو مشعل راه ګرځیدل دا او دا واجب ګرځیدل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو باندې بنیادی طور باندې درې حقوق دی یاد بساتئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی حق د نبی کریم امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داده
اولنی حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د تعظیم دی، اولنی حق د ادب دی، اولنی حق د احترام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام انبیونا رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل دی. آقا میں فرمائی انا سید ولد آدم ولا فخر، زد آدم علیہ السلام نے رو نسا تر عیسی روح الله پوری، د جبرائیل او میکائیل او اسرافیل نه رو نسا تر اخیری فرشتي پوری، د کائنات هر ذره چی وی هغه چې په هر مقام، په هر نوعیت، په هر کیفیت، په هر حال، په هر اقوال باندې پروتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د تمام انبیو، د تمام رسولو، د تمام فرشتو، د تمام مخلوقات ما سوا د الله نه رب قدیر لم یزل محبوب فرمای چې الله تنز افضل پیدا کړي ما، او دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ تیقن دی، بلکې دا زمونږ د زړه سکون دی، بلکې دا زمونږ مقصد حیات دی، دا زمونږ د جن هغه نعره ده چې دا نعره باندې ډیر صحابه کرام شهیدان شول. هغه نعره ده چې د کربلا میدان تاریخ په باندې وشو، د احد میدان تاریخ په ولیکل شو، د بدر د میدان په 19 رمضان باندې تاریخ ولیکل شو. خدا هغه تاریخ دی چې دا په وینم لیکل شوی دی، دا په جان او مال لیکل شوی دی، خو تر قیامت پورې دا یو ازهر من الشمس تاریخ دی. او دا یو داسې نقطه ده، یو داسې جمله ده چې په دې باندې انسانان نه، په دې حیوانات، فرشتي، اسمان، زمکا، چرند، پرند، حجر، څومره چې دي، څومره د الله مخلوق دی، دا ټول په دې باندې متفق دي چې د کائناتو افضل ترین هستی محمد رسول الله د یاد وساتي. اګه حیوانات دي، اګه په ځنګل کې زناور دي، که په هوا کې مارغان دي، که هر څوک دي، هغه په دې خبره متفق دي چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د کائناتو د ټولو نه افضل ترین شخصیت الله رب العزت جل وعلا امام الانبیاء پیدا کړی دی. یاد وساتئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احترام او د تعظیم هغه انداز د چې قرآن په خپل را نقل کړی دی. الله فرمایي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي صلی الله علیه وسلم، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارګاه عزت خو هغه بارګاه نبوت ته، هغه بارګاه رسالت ته چې هغه کې چاته د تیز خبرو کولو اجازه نشته وي، چې هغه د پای کې تیز خبرو کې هغه به د بیو ګستاخی کو ډیره لوی خبره ده. او یاد مساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارگاہ اقدس الله رب العزت جل وعلا دومره قدر او احترام کوي، او دا دومره نازک بارگاہ ده. قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرین عذاب علیم. راعنا لفظ دے، در راعنا لفظ دے ما تا یا توجہ کا، زمان طرف تا لگا توجہ کا، وقد راعنا دے لگون تدا سے رعینا دے ویلے نو ایش پن کیا اے دا گڑ سرولو والا دا معنت نرازی دا کفارو با رعینا ویلو. اللہ رب العزت آیات را نازل کا چے اے مسلمانانو، اے صحابہ کرامو، یا ایوہ الذین آمنو، اے دا ایمان خاوندانو، اے صحابہ کرامو، دنن بعد ولا تقولوا راعنا لفظ منوائے ولی دا بیدبے شیبہ پا کی رازی، دا بیدبے طرف تزی کچار رعینا ویلو او دخلتے میں ویلو دا ایمان نخلاصی گی. رسول اللہ بارگاہ نازک بارگاہ دا، اللہ رب العزت بارگاہ عزت کی، بارگاہ الوہیت و عبودیت کے یو سرے نافرمانیوں کی، شرکوں کی اللہ معاف کی. یاد بساتی جو توبہ باسی یو انسان د دنیا ہر گناہ چونکی رب قدیر لم یزل آغا شہنشاہ دے، آغا بادشاہ دے، لم یلد و لم یولد دے، آغا بے نیاز دے، آغا مشفق و شفیق دے، چاہ ہر گناہ میں انسان رب ورطا معاف کئی. خو یو گناہ پا کائناتو کی موجود دا، یو گناہ موجود دا آغا دا رسول اللہ بے دبی دا، دا رسول اللہ گستاخی دا، چاہ پا کائناتو کی چاند دا رسول اللہ بے دبی کرے دا، گستاخی کرے دا، قصدہ نے کرے دا، کہ عمدہ نے کرے دا، کہ صحوہ نے کرے دا، کچھ بے دبی دا رسول اللہ تیوشی رب کائنات جل وعلا آغا دا رحمت درگاہ، آغا دا کریمیت درگاہ، آغا لوی درگاہ، چی آغا دروازی تل قیامت پوری دا چارا پارا ندی بندے، دا ہر ظالم دا پارا دروازہ کولو دا، دا ہر مجرم دا پارا کولو دا، دا ہر غافل دا پارا کولو دا، دا ہر گناہگار دا پارا کولو دا. خود رسول اللہ دا بیدب دا پارا
او د رسول الله د ګستاخ د پاره هغه دروازه تر قیامت پورې بنده. الله می فرمای چې هغه انسان ته د سره مغفرت نشته دی چې څوک د رسول الله بے ادبي کوي، د رسول الله ګستاخي کوي. دا دومره نازکه بارګاه ده، د دې د وجې نه په دې باندې علماو ډیر زور راوړی دی چې یاد بساتئ د رسول الله مبارک ګور ډیره نازکه بارګاه ده. هغې کې چې خوله کولاوئ، هغې کې چې جمله ادا کوئ او د هغې په حوالې سره تاسو خپل رای کله ورکوئ نو ډېر احتیاط به کوئ. یاد بساتئ اولنی حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعظیم دی، هغه ادب دی، هغه احترام دی. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه تشریف یوړه، دنیا نه پرده فرماشه، دنیا نه انتقال او فرمایلو، د دې عارضی دنیا نه، د دې فانی دنیا نه محبوب مدنی جانان هغه ابدی دائمی او همیشه ژوند ته چې کله تشریف یوړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانه بعد به زما امتیانو باندې دا حق دی چې زمانه بعد به د هغې زبان زما په ذکر باندې رطب اللسان وي، د هغې په خوله باندې به شان مصطفی وي، د هغې په خوله باندې به د رسول الله د چهرې والضحا ذکر وي، د سینې علم نشرح ذکر وي، د مازاع البصر ذکر وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین ذکر وي پکې علمک ما لم تكن تعلم. هغه مقام او مرتبه چې الله ورکړی دا د هغې ذکر وی. وما هو على الغیب بدونین ذکر وی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ذکر وی. وما ارسلناک الا کافة للناس د هغې ذکر وی. یعنی هر لحظه، هر سحر، هر ماښام به د رسول الله مبارک په موږ باندې حق دا دی چې زموږ دا خوله، زموږ دا ژبه، زموږ دا بدن دا رسول الله په غلامۍ کې وي. د رسول الله مبارک هغه د هغې مبارکو د ژوند هغه احوال او اقوال به موږ به په منبر او محراب باندې، په کورونو باندې، په درس او په تدریس کې د خپل ژوند نه چې د رسول الله مبارک د ژوند هغه جلوې چې کومې جلوې الله ورکړې وي او دنیا په باندې روښانه کا هغه جلوې به چې کومې د انسان د ژوند نه ښکاره کېږي. دا د رسول الله مبارک په موږ باندې یو ډېر لوی ډېر لوی حق دی په موږ باندې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو د هغې ذکر به کوو. د نبي علیه الصلاة والسلام بل حق دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تمامو کائناتو د هر ذرې نه زیات محبت بکې. لن یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من نفسه واهله. او بل حدیث مبارک دی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. چې هغه انسان مؤمن نشي کېدی، مسلمان نشي کېدی چې د چا د رسول الله مبارک ذات د هغه د اهل و عیال نه د هغه د ذات نه زیات محبوب رسول الله ورته ني، هغه ایماندار نشي کېدی. بل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. چې څوک د خپل پلار و مور نه، د خپل اولاد نه، د خپل اهل و عیال نه، د خپل مال او دولت نه زیات محبت د رسول الله سره ونکي نو دا ایمان کامل ایمان نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذات دی چې الله خو دو پورې فرمایي چې من یشاقق الله ورسوله شدید العقاب. چا چې د الله او د الله د رسول نافرماني وکړه نو سخت عذاب ته تیار شي. زمونږه د زندګۍ او د ژوند د هر لمحې مشعل راه رسول الله دی، منبر رسول الله دا د هغې ذات اقدس دی، د هغې ذات مبارک دی. د هغه ذات نه علاوه بل ذات په کائناتو کې د اسوه حسنې والا نشته. هغه ذات دی چې دنیا داسې رڼا کا، اسلام یې داسې کامل کا چې در قیامت پورې اوس بل انسان ته، بل نبی ته، بل مبلغ ته، بل پیغمبر ته، بل پیغام وروړونکي ته ضرورت نشته دی. اوس هماغه نبی دی، هماغه پیغمبر دی. موږ به د هغه نعمیم وایو، د هغه نبی شان به بیانو، د هغه نبی حالات به بیانو، سیرت به بیانو، اسوه حسنه به بیانو. هغې باندې به خپلې سینې منور کو، خپلې سینې به روښانه کو. او د رسول الله هغه ذکر دی، د رسول الله هغه مقام دی. الله په قرآن کې فرمایي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر وکړه، په هغې باندې درود ویله، یاد یې کړه، الله رب العزت جل وعلا
هغه انسان داسې یادوي چې الله تبارک وتعالی لس رحمتونه په هغه انسان باندې الله تبارک وتعالی په نازلوي. اے د الله رب العزت جل وعلا خو هغه غیرتی بادشاہ دی. زه د هغه چا د ذکر خبره کومه، زه د هغه چا په منبر او په محراب باندې د یادولو خبره کومه چې څوک الله تبارک وتعالی داسې یاد کړی وي که زه ته یادم نکو، منبر او محراب یادم نکی، او دغه مشرکین یا دغه قادیانیان یا دغه د شان مصطفی منکرین، د حضور د نبوت منکرین، د حضور د ذکر منکرین، د حضور د عظمت منکرین، هغه هر څومره کوشش وکړي خو د رسول الله ذات خو هغه ذات دی چې الله تبارک وتعالی کوم ته حکم کوي چې تاسو یاد کړئ، خو رب خپل یاد کړی دی. رب خدا سے یاد کړ چې په تورات کې ذکر وکړ، په انجیل کې ذکر وکړ، د آدم علیه السلام په توبه کې ذکر وکړ، د نوح علیه السلام په کشته کې ذکر وکړ، د شیش علیه السلام په نبوت کې ذکر وکړ، د ادریس علیه السلام په بلندۍ کې ذکر وکړ، د عیسی علیه السلام په دم کې ذکر وکړ، د موسی کلیم الله په ید بیدا کې ذکر وکړ، د یوسف علیه السلام حسن د ذکر نه خالی نه دی، د یعقوب علیه السلام بادشاہي ته خالی نه ده، د سلیمان علیه السلام په اسمانونو باندې ګرځېدل ته نه خالی نه دي. هر یو نبی، هر یو پیغمبر، هر یو رسول، هر فرشته ان تر دې پورې چې پورا قرآن راوالا د رسول الله ذکر، کلمه طیبه د رسول الله ذکر، اذان د رسول الله ذکر، اقامت د رسول الله ذکر، خطبه د رسول الله ذکر، ان تر دې پورې موږ په موږ باندې ودرېږو. اخیری چې کله قاعده کو په هغه اخیری قاعده کې د رسول الله مبارک ذکر کیږي. د کم ځای نه به ذکر وباسي. دا د دې خبرې دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک دا په موږ باندې لازم دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حق دی او په هر دور کې فتنې راوچتېږي، په هر دور کې دشمنان راوچتېږي، په هر دور کې مکاران راوچتېږي. نن مکاران شته، نن دشمنان د رسول الله شته. د هغې ذکر ته بد وایي، د هغې ذکر په منبر او په محراب باندې بندوي دپاره د دې چې د امتیانو د زړه نه د هغه چې کله ذکر کم شي، کله د هغه صفات کم شي، کله د هغه تعریفونه کم شي، کله د هغه کمالات ښودل کم شي، د خلکو په زړه کې به محبت را کم شي، مینه به را کم شي، د هغه اتباع به کم شي، د سنت پیروي به کم شي، د رسول الله مبارک هغه سنت به بیا ختمېدل شروع شي. نو د دې د وجې نه په مختلفو طریقو باندې هغې خپل کوششونه دي، خو هغه ذکر دی چې ورفعنا لک ذکرک، ورته قرآن وایي چې دا خو هغه ذکر دی چې د ورځې اول نه چې کله نه دنیا الله پیدا کړې ده او د رسول الله ذکر شروع شوی دی، هر لحظه، هر لمحه، هر سکند پس د رسول الله ذکر کمیږي او ښکته کېږي نه، نورم پورته کېږي لګیا دی، نورم دا ذکر پورته روان دی، نورم دا ذکر بر روان دی. څومره چې د دشمن زور دی، د دشمن د زور نه زیات زور زما د مدني جانان د نبوت دی، د هغه د رسالت دی. اخو تن تنها په دار ارقم کې چې کومه شمع د نبوت بله شوې وه او هغه عرب چې سخت ترین خلک وو چې هغې کې کله دا شمع بله شوله او شرق او غرب ته لاړله، نو انشاءالله اسلام د ختمېدو دپاره نه دی، اسلام د خورېدو دپاره دی، اسلام لره زوال نشته، اسلام لره عروج دی. انشاءالله د اسمان د لاندې د ځمکې د پاسه یو چت به داسې نه پاتې کېږي، یو مینار به نه پاتې کېږي، یو داسې بلډنګ به نه پاتې کېږي چې هلته کې به د محمد رسول الله ذکر نه رسېږي، هلته به د نبوت جنډه نه ودرېږي. امام مهدي علیه السلام چې کله راځي او د هغې په لاس کې کومه جنډه وي، هغه به د نبوت جنډۍ او شرق او غرب او شمال او جنوب تحت سرانا تر عرش معلا پورې په دې ټولو کائناتو کې به د محمد رسول الله د نبوت دا جنډه دا به داسې خورېږي، دا به داسې خورېږي لکه دا نور چې څنګه راوخېږي او په سکندونو کې په دنیا کې خوره شي. انشاءالله دا به داسې خورېږي. دا د ختمېدو دپاره نه دی، دا د زوال دپاره نه دی، خو امتحان زموږ او ستاسو دی. د دغې دریاب نه، د دغې رحمت نه مونږ به خپل ګټه اخلو، مونږ به خپل هغه قسمت ته نوچتو او هغه قسمت دا دی چې مونږ خپل تعلق، خپل نسبت، خپل هغه سوچ، خپل فکر، خپل ناسته، خپل ولاړه او خپل ټول جون دا د رسول الله مبارک جون د هغې نه مونږ حصې واخلو، مونږ په هغې د زندګۍ
تیرولو کوشش وکړو. رب قدیر لم یزل دی مونږ او تاسو په حقیقي معنو کې د خپل مدني جانان سره صحیح معنو کې عاشقان محبین او امتیان جوړ کړي او رب قدیر لم یزل دی د مدني جانان د نبوت هغه عظیم برکت زمونږ او تاسو نصیب وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.